دلته یو هلک دی هغه خو چې ټت پت شي وي دوستانو ته راته ټیم نه میلاویږي چې ورسره میلاو شو دوستانو ته ته پوه شوې هغه ورځ مې یو شړپ تې وویستو مال چې زما مخکې د دوست ټکی بیا ونه کړي په دې زمانه کې دوستان هم شته دوستان شته اذا قل مال المرء قل صدیقه پیسې در سره وي دولت در سره ډېر و شنې تورې چای در سره میلاوې دی ډېر بدن زمبی زمبی او ټوکری ټوکری کېږي چې پیسې او دولت در سره نه هر سړی به در نه څنګ کوي چې څه ونه غواړي چېرته ستا د زمانې دوستان داسې دي یو دوه په لاره روان شپه پې راغله چې شپه پې راغله نو یو ونې لاندې څملاسته ډېر کلک دوستان تاسو کله کله وایي دا سړی څنګه وایي دا زما جاني دوست جاني اوس زما خولې نه به م چېرته دوست ټکې نه یې اورېدلی اورېدلی هم نه وایه ماما ته خو م 40 کالو نه راځي زما دوست شته نه دوست موس نشته زه چې د کوم دوستي قایل یم هغسې نه زه کېدی شم او نه پیدا کولی شم دوه دوستان دي جاني ونې لاندې څملاسته د شپې پې زمری راغی د یو چې کتلی دي چې اوفو دا خو زمری راغی او د زمري کار خو چیچل دي خوړل منډه کړې ده ونې ته ختلی دی عیار یې ورته په ځای پرېښی هغه چې کتلی چې دوست خو پرېښوې او ته ورته یوازې شوې نو هغه داسې ځان مړی کړی دی او ساه یې راښکلې ده د زمري عادت دا دی چې مړی نه خوري ژوندی خوري نو چې ساه یې راښکلې او ځان یې مړ کړی زمری راغلی ګیر چاپېر داسې دی غوږونو کې ورته پوزه والې ده او ته تلی چې تلی دی نو د یار ورته د پاس نه وي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي هغه کوسه ډب چې پاس ته ختلی وی دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي وی دې زمري راته په غوږ کې ووي چې دوستان باشد کی گیرد دست دوست دوستان باشد کی گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی دیز مری را تپغوا کیوی چې دوست هغه دوست دی چې د مصیبت په وخت کې د بل لاس ونیسي دا ستا څنګه یارو چې پتا سخت راله نو دی درنه ونیله وختو زمونږ زمانه سخته در باندې راله په ډاګه به دې پرېږدي او درنه به تښتي دوستي موستي ماما نشته خپلې مزدورۍ اوس تاسو ګورئ پوهېږي نه اجیان را روان دي صاحبه په موټرې سیرې تړلي په موټرې سیرې تړلي دي او موټرې ورپسې دي څه چل دی اجي صاحب راغی لکه خو راغی که نه کور دی د میردین جومات شو سورای ونی که نه خو اوس پرون یو مولانا دی پلار یې راځي د حج ما ته وایي چې داداجي مې راځي د حج نه او د جمعې په ورځ یې صدقه کول پکار دي اوس غریب سړی دی اوږې تږې د خدای نهر څه صدقه به کوې ویلې بس دیګونه میګونه به پخو دا خلق به راشي او به خوري یاره داسې غوسه راله که نه چې ما یو څو شړپتې په دې خوله وباسم مالزه زه رکشه چې څه کې کوه تاسو سړیتوب حجي د حج نه راغلی دی نو دیګونه پاخه که او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حجة الوداع نه لاړو مدینې ته نو دیګونه یې پخ کړي هی خدایم کور په دغه حج وران که چې وران دیګونه یې پخ کړي بیا دا د شاخی تاخی زامن راوغوښته چې راشئ وریجې وخورئ پلانی حج نه راغلی دی نو عزیزانو دا نوي نوي عذابونه دي نوي نوي پرون زمونږ ملګري یو حجي ته تله نو دلته یو بل دبلدین دی هغه ما مرګري ته आवाज کوي وای تعالی سیره جوړه کم اجي ته زو اوس څه کې د سره اجي ته روانه سیره ورته جوړه نو شیما قسم په خدای دې چې دا بوتونه د دې قوم را باندې بدلي بوتي را باندې بدلي کواده کې ګوري کپا اج ناراضي او ګوري بیا چې اج تزي او وی ګوري
په مړی کې ګوري خدای په قهر عظیم اخته دا سوچ پکې نشته چې دا خدای مونږ سره کوي څه لګیا دی کم خدای چې په دارالخلافه کې او بلاندې تل تبوتلې او سل برمې لګیا دی او بن روزي او دا درته پته ده چې په اسلام آباد به څومره زوره چولې شوی او بو د پاره دومره خو پوهېږئ که نه او بلاندې ځي هغه خدای دلته هم کولی شي چې د تنگ دینم هلاک کی نو دا الله هره ورځ داسې حیران کن کاری چې عقل ورته حیران شي د پاکستان ټول قوت په اسلام آباد کې موجود دی او الله او بلاندې بوتل دوی دې روباسي کنه دا وجه څه ده د دې وجه دا ده چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیث دشمنیم په سر غسته ده خورز بنه ګوري خزه د ملک سربرا کېدل دا د خدای او د خدای د قرآن دشمنی ده په سر باندې خورز بنه ګوري مرګري وګوره خدای رسوا د زمانه کړه او ذلیل د زمانه کړه عزیزانو عرض میں داو چې دا الله هر یو کار حیران کن دی هر یو کار الله پاسر کې الہونو د الہ معنا دا حیران کن ارشی ته چې ګوره حیران بش عقل به کار نه کوي اوس نوې یو عذاب در باندې بل را روان دی هغه ته هم عقل کارو کی دا انکم ټیکس در باندې یو را روان دی په دې بجټ کې انکم ټیکس به داسې وي چې دا په سره کې چې چابړي لګولې دي دې لبم د ټیکس انسپکټران ګرځي چې ماما نن دې څومره لوچي خرچ کړي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره ټیپر خرڅ کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره بینډای خرڅ کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا دا یو بل عذاب در باندې که خدای ته منظوري الله دې ډېر زر په خیر راوړي دا بل در باندې را روان تاسو خو پوهېږئ نه او د خدای هر ورځ در باندې نوې نوې قهر نازلي هر ورځ تاسو خیال راغی هر ورځ پوهېږئ نه په ځان خپېمانه به کله شي خپېمانه به هغه شي چې د سره مو به واوړي فرعون چې لښکر وکړو په موسی علیه السلام پسې موسی علیه السلام مخکې او فرعون ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورسېدو نو موسی علیه السلام وویل چې یا الله اوس څه وکړم نو الله ورته وایي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ورځپې دریاب میں در تصویری کړو اوه لارې ورته په دریاب کې جوړې کړې اوه لارې بعض علما 12 لارې وایي موسی سره د مرګرو پکې ور روان شو دائیں بائیں بیا د شي اوبو دیوالونه دي او لار کې روان دریاب ودرېدو لارې پکې جوړې شوې او دی روان شو فرعون چې ورسېدو دریاب ته مرګرو ورته چې ورځه پې کنه ته هم خدای ځان ته وې کنه دې پول شو دلته چې غرقېږم غیرت ونیو په ورګډي شو موسی علیه السلام سره د مرګرو ته ووتو او فرعون چې دې منسته شو الله دریاب ته ویل چې وینیسا دریاب راګیر کو چې راګیر کو سره د قومه موسی علیہ السلام ورته دریاب په غاړه ولاړ او تماشا کوله وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرعون میں سرد آل غرق کرو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او موسیٰ سرد قوما تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وای ورته کتم تماشم کوله چې ما راونیو کتم د خدای رانی ولې بنده خلاصولې شي خبره کوي چرته سو کو بمړمړی کنه کنور په خبره نه پويږي او دار سړی دا غوګونه مې ورس پړسو
څوک مړه خو به می کنه اسپیټال لا به مو وړي ډاکټرانو به اپریشن دوايانې پلانې ډینګړې دا هم کړي کنه دا خو رننګ شه دي تو وای په ایمان چې د 200 وخت کې ځنکدن شي ډاکټران ته غیر چاپیر ولاړی کنه ها ستنه ورته ویو سلسله چل کيو کله څه چل کيو کله څه چل کيو لیکن چې الله رانی ولې یو رسخته یې ا ډاکټرانه بچ کولې شي بیا په دې خبره خپوي شوي نور نه د خدای رانی ولې بنده نشي بچ کولې فرعون خدای راونی وو نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې استا خدای منمه خو بچ میکا هغه ورته आवाज وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا سود نه لري اوس اسنه د ورخه تیر او په بیر ته جاروزی د ورخه تیر او په بیر ته جاروزی تیر ساعت په بیر ته بیا تیر ساعت په مثال مړه د لحد مړی چا دی ژوند دی کړي په جړا تیر ساعت داسي لکه د لحد مړه په لحد په مړی ته کروڑونه جړاګانې او کړ بیا را ژوند کی په تاسو باندې وخت تیر دی اوس نکی اوس بار ورځ د الله نوی عذاب ته انتظار کوي اور ورځ بد الله نوی قهر ته انتظار کوي حکمران طبقه به در باندې الله د سنرا ولی چې هغه کارو کې چې ستا سره په خوشحال شي اور ورځ به نوی غشي در کې منډي ابل ورځ را پس ورځ نه را پسې مولیان ټلیفونونه کوي چې محرم کې په لوډ سپیکر باندې پابندي ولګي څه پابندي ولګي ویل وای چې تقریر په لوډ سپیکر کې نه کوي مال ډیر خکار زب اول بند کما دغه خلکو ته څه تقریر وینه څه چالي پکار دی موږ څه کولیش ځان لا غریب سره ما که زوس چل کولیش چلی هغه چاته وای چې کوم خلک په وندو عادت دي مونږ خو بوسو ولایو نو دا الله قهر او عذاب چې ده هغه نه به سره په امن کې نه مولا بنئ طالب بنئ پیر بنئ میا بنئ سید بنئ ار سره به په خپل ځای کې راټینګ کړي اوس ازاقه الله لباس الجوع والخوف الله دې قوم ته د یری او د لوګي لباس ورواغستلو نو لوګي خو یې که خیری د یری لباس جنگ اخبار لیکلیو چې 10 لکه تخریبکار پاکستان ترانه نواته 10 لکه تخریبکار ای بس کوي تخریبکاری وکړي په دوی باندې اوس لړزان هله مولا څه چل کوي مایروره خبر اوري سی ای ڈی स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस पुलिस आर्मी मलेशिया बॉर्डर دا دومره محکمه صرف روټي خلاصې دي چې زب اوس تخریبکار درته لټوم او ګورم به دا محکمه څه کوي دا دغه تکړه دی اوس مل تبارو ګوري ولاړ به یو بزما دا خبرې لیکي مونږ په سي ډي وی ګرځي چې دیګر مولا چرته پیور منډه کوي خو نه بارو ګورې ته ولاړ د څه لپاره دی خو ګورئ سی ډي او انټيليجنس د ملک څه وي دیته وي په مکه معظمه کې ابراهه څه چل کړو فوج کشي کړو په کعبه باندې حکم کړو چې تاسو مکه ته مزي حج تا دلته درته زه حج جوړوم دلته څنګه حج جوړه وې بس یو کوټای جوړ کړو دې نه تاویږي را تاویږي یو الته صدمره تکلیف کوي چې مکه ته زه یو د مکه یو سړی راغلو و چې ښا هغه کعبه چې زما خدای جوړه کړې ده داغه مقابله ابراهه کوي نو هغه سړی د شپې وو د مکه
د شپې ورغلې دی او د ابراهه په کعبه کې غول کړی دي چې غولې کړی دي سار دربانچی چراغ هغه وخت چې دغه ابراهه ته پته ولګېده چې زما په کعبه کې چا غول کړی سیډي والے راوخته چې فورن سړی غواړم په 24 غنټو کې سړی را پیدا چې د کړی 24 غنټو کې دلته ثابت سړی او خوړې شي او مړ شي انکوائری دا انٹاروگیٹ دے انٹاروگیشن دے بیا مجسٹریٹ دے بیا شیشن دے بیا ہن دے دا خدای پا عظیم قهر اخته په یو لازم کدی چې په کلی کې چا سره جګړه شي د دیوانی کیسونه وګوره په 12 کال کې یو کیس نه ختمي دا د کلو خلق خدای په قهر اخته کني دا د خانانو نوابانو تالی سټو او داغي ټټوانو خدای په قهر اخته 12 کالا یو لازم کا باندې لبړی او د 12 کالا کې یو کیس نه ختمي دته دیوانی کیس وای انګريزانو چې دا قانون جوړ کړو دیوانی نامه په ځکه یې خوا چې مسلمان قوم برانه خیر نه ګوري که خیری دیوانه قوم بم په د خزو پرتګ بم خرڅوي او دا کیس بلاړاوي اوس د استاد زمانه د استاد څنګه دي پھول کھلاریں لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زماغه یاران چې زمرشم ماله هو په قبر کې د ګلونو صادره وغوړی لیکن وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد چې زمرشم اغیم زما په سینه کانی کې خاورې را باندې راواچو دغه غلاخه خلق دی چې خاورې په ور واچي دا ستاسو غوړ زیړ دوستان چې جنازو لراشي کنه دوی دا چل کړي ما ته خو ګوري ستاد قبر پتا خاورې چولې کیږي د سپېګمو ته رومال نیولې هلکه دا څه چل دی وې دوړې راځي هیڅ دې قرآن کا ته خو زما یار ونه زما د قبر د دوړو نه مستپریس کې دا څه دي کړی دا غوړ چې راشي ستاسو جنازو له خوشاليږي خو په ډېر یا سپېره مرشي او ارباب ولا راشي الله قربان ارباب سیبم راغله کور دې د پلارم وران دي چې ارباب ته جنازې لراشي تاسو پوه شئ بیا د خاورونم سپېګمې پټي نو عزیزانو عرض مې داو چې دوستی کم زیاده تعلق کم زیاده هیڅ نشته ټول زبانی جمع خرج مولانا روم نن 9.5 کال مخکې ویلي 9.5 کال یارانی زمانہ مثل گل اناران یارانی زمانہ مثل گل انارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد وې د دې زمانه یاران د سیدی لکه د انارو باغ لچ په موسم کې ورنوزي تک سر سره ګلونه نیولي رنگ ډیر خسته خو چې پټول باغ کې وګرځي بوې به در نشي کبوې کوي تاسو هغه ډیر غوړ زیړ بوې صاحب اختر دې مبارک شو ځان باندې سپریم ری کړیو شکر دې اختر کې خزلک بچ شوی و ما کیږي لار لنډوي لار یو خو چې په لار رواني دا لاسونه ور جوړې تکړه خجوړې داسې بده منجي را منجي یو لمه غرض وی چې لار لنډوا خونه دی ورانه شو وخت کم دی کټا ګوتا دی نیولې دا منجرا منجم د خضر علی السلام مسر لار لنډوا لار فضل وقت مزا کوا فضل مجلس مکوا اللہ اللہ کوا ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر یو زلدی چې الله وې د دوړو جانو د نعمتونو نه بهتر زړه عادت کوي جب عادت کوي
الله 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 الله. بلم لا څوک شته په دنیا او په آخرت کې په کار راتلو والا؟ بل څوک شته؟ دی وجنا تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلند نه کړې. که ډېر چالاک د زمانې نو د قیامت په ورځ به ستا ټوله چالاکي چې دا ختم شي. تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلند نه کړې. حافظ نور پوسنو یارانو منازېږه. یارانو پورې مې ټکی وکړو، دا شعر خو ټول جومات وایي. حافظ نور وای پوسنو یارانو منازېږه، پخله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې، پخله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې. که په قدر په قیمت برلی اسمانې، اوه صدر لغاری دی، لغاری ورته وایي که لاهوری ورته وایي؟ صدر لغاری دی. دا چټ چا ایښی دی، دا چا کې ایښی؟ اوس ځان خو ښیې که نه چې لږ د یخوم که نه؟ دا ملک نور ټول ټیپر شو چې د بې نظیرې حج شوی دی که نه دی شوی؟ خدای دې کور روان که ستاسو حج کي، تاسو کي، تاسو راشئ چې څومره حاجیان راځي، حاجي په حکم راځي که نه راځي؟ دا چټ کې لیکلي بې نظیرې حج شوی دی که نه شي؟ او بې نظیرې حجونو سره څه کار دی؟ خو مفت چانټي ده وی خوړه وراله، تاسو حجونو سره څه کار؟ حج خو په ټول عمر کې یو حج فرض دی. دویم حج له چې ځې هغه پیسې غریبو له ورکول کې د 100,000 حجونو نه زیات ثواب دی. دا خو حج نه دی، دا خو سیل دی. چې دی که نه شي مانځنه پټ غوندې ما ته ځان رسته وښایه کړي بمبکوم دی. ته په دې خبرو پوهېږم. که په قدر په قیمت برلی اسمانې، لوی سړی سه وزیر اعظم دی، وزیر دی، صدر دی، پلان خود بینی مکړه د خاورو بندي والی. بادشاہ د زمانې تورو خاورو لاندې بیا یوازې پروتي که نه پروتي که نه؟ بیچاره عاجز ور بشي تور تملا، که رستم غوندې د دهر پالوان یې. کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوزې، کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوزې، سو بسور په اس د عمر تیز روان یې. د اجل په نقارو بدی تاراج کا، که د درستی دنیا راج کوي سلطان یې. مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه، مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه، چې یخلی وی په سنا درب گویانه. دا د خامه اندېښنه د کم دلیلا، چې ازغی کری په تما د ریحان یې. قافلی چې د یمین شمال بیلیږي، اے حافظه تب مل د کم کاروان یې. قیامت کې چې حساب خلاص شي، یو ډله به ښي طرف ته جنت ته روانه شي، بله به ګس ته دوزخ ته روانه شي. نو حافظ صاحب وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي، اے حافظه تب مل د کم کاروان یې. اس پته نه لګي چې ګس طرف ته به دوزخیانو کې روان یم او که ښي طرف ته به جنتیانو کې روان. تاسو ته خپل انجام پته ده؟ زما عزیزانو، د الله هر کار حیران کن دی. عثمانه چې ساوزي دغه بدن دی، زما لاسونه وګوره خوځي، سترګې خوځي، شونډې خوځي، ژبه خوځي. اوس تخته مې واچئ،
پته مونږ لګي چې څه شمان او تو چې ازب په خوځیدم پوېږي په تا نه سو وته چې ته په خوځیدې دا حیران کن شه دې کړ دې دا الله نوې کرشمه وګوره په اسلام آباد کې وبقات کړي وبقات کړي اوس اسلام آباد غوندې خار کې آرډر شوی دی چې چمنونو له اوبه مور کوي او لام بیم په هفته کې یو ځل اوبه نشته د سلو کوو آرډر یې ورکړی دی او برمې لګیا دي چې څومره یې ونې عمره اوبه لاندې ځي اوس تاسو وایئ په ایمان خبرم ته ما خو تاسو ته وایي چې خبر ته ځکه نه یې چې یو سړی مړو په قبر کې ته ملایکو تپوس وکړو ویل من ربک هغه ویل من ربک پرېږده مړه څه رب رب کې یو قپ مړی بني وګیا ما تاسو هغه خبرم نه دا پتا هغه خلقو ته لګي چې د چا عقل دماغ د سړو وي انسانی دماغ لري سوچ پکې وي فکر پکې وي نن سبا د لوی لوی خلقو سرونه چې دی هغه د کاڼي ور پورې تړلي دي نو تاسو به څه ګرموم یا ځان به څه ګرم عزیزانو دې عظیم قهر ته وګورئ چې اسلام آباد غوندې ځای کې الله وبخ کته بوتلی نشته وبه دا چا ویلي دي دا قرآن ویلي دي چې کم قوم د خدای نه سرکش او باغی شي کم قوم نو الله ورسره څه چلو کی اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله غ قوم ته د لوګي او د یری لباس ورواغوندي نن ټول پاکستان ته د لوګي لباس ورغوسته شي آینده نور عذابونو ته تماشا کوي که خدای ته منظوري